دسترګونه اوخ کې بایدې ماته وی دا د او پیجند ما وی او شادوګې د زناور دی ماته وی دا شادوګې نه دی دا زما پلار دی چې د کله نه ستانه جبه کټ کړی دا شی ته الله جوړ کړی دی زما الله دې موږ د دې دغه نه وساتي زم د امت لپاره نشانه وګرځي اوس ورته دعا وکړه هغه دعا به ورته وکړم دا زما په اختیار کې نه ده د زمانه د پیغمبر دپاره بېعزتي کړې وه ما د پیغمبر ذکر کو د زما بېعزتي کړې ده دې معافي د الله او د پیغمبر نه وغواړي دا زما په اختیار کې نه ده د علماو د دې پټکو اهانت مه کوئ قسم دې د الله چمبا او د الله توره د ګوره بې اوازه توره ده او درز به وره قسم دې درز به ستاسو په خاندان کې ښکاره شي داسې درز به الله درکړي قسم دې چې د قوم او د امت لپاره به یو نشانه وګرځي یو سړی په جومات کې به نعتونه وي د نبی علیه السلام مبارک په شان کې به اشعار وي یو کس تنګ شو و یاره جدي په جومات کې په لوډ سپیکر باندې الله الله وي د نبی علیه السلام صفات کوي دا په ما بد لګېږي روټۍ ونه وکړه کور ته یې بوته چې کور ته یې بوته هلته یې راټینګ او دا ژبه یې تې کټ کړه وی ته په دا ژبه باندې ته په جومات کې چغې وې په دا چغه باندې موږ د خوبه ایستې یو دا په ما بد لګېږي ډېره ژبه یې ته کټ کړه د ژبه نیولې ده او چغې وی را روان دی الله په دا ژبه خو ما ستا پیغمبر یاد کړی دی په دا ژبه خو ته ما یاد کړی الله په دا ژبه باندې خو ما ستا د محبوب تذکره کړې ده و ما نه نن ژبه کټ شو ستا د رضا او ستا د حبیب په خاطر باندې وی خوب ورغې اوده شه آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک راغې ورته وی ولې جاړې ولې خفې د الله رسول ستا په عیشت کې مې نن ژبه بیله ښه ژبه نبوت والے لاسونو باندې راواغسته او د ده په ژبې پسې ولګوله وی ژبه بالکل ټیک شوه وی دې چې څنګه راپاسېد جټکې وواله د خوبه راپاسېد چې ویې کته الله یې ژبه روغه کړې وه ټول شو سره سبحان الله اوس چې چا ژبه کټ کړې وه د هغه انجام ته هم توجه شه وایي زمانه تېره ده د خو به د نبي علیه السلام اشعار وي یو سړی راغی بیا ده ته وی روټۍ مې دله کړې ده دی بیا بوته کور ته چې کور ته یې بوته ده چې کور ولید هغه کور و چې ژبه ته پکې کټ شوې وه هغه کور و دی حیران شه وایي دی کې خو ما نه مخکې ژبه کټ شوې وه راته ښکاري نن نه جوړ سر قطع کوي خو لیکن جذبه او عیشت هغه دغه وله ایمان دومره قوي کړی که زه دا سرم ما نه کټ کي او په تلي کې مې نیولي تنه را روانې زما په پیغمبر او په دغه باندې دومره عقیده ده چې دا سر به م واپس لګېږي وایي هغه یو سړی و روټۍ راله وکړه روټۍ مې ښه په استراحت او استقامت باندې وخوړه ما ته یې وی څه ځای دی وپېژنده ما ورته او ومې پېژنده وایه که نه دا څنګه دی ما وی دا هغه ځای دی چې د پیغمبر د خپل حبیب په خاطر باندې زمانه دلته ژبه کټ شوې وه وی ښه وی بویې تلم کوټې ته یې بوتلم چې مې وکتل یو تور شادوګې دی غټ غټ ځنګلي ویښتې دي او په موږي باندې کوټه کې تړلې دی وی چې زه ولیدم د سترګو نه اوښ کې بایدې ما ته وی دا دې وپېژنده ما وی او شادوګې دی زناور دی ما ته وی دا شادوګې نه دی دا زما پلار دی چې د کله نه ستا نه ژبه کټ کړې ده دا شی ته الله جوړ کړی دی زما الله دې موږ د دې دغه نه وساتي زه هم د امت لپاره نشانه وګرځي اوس ورته دعا وکړه هغه دعا به ورته وکړم دا زما په اختیار کې نه ده د زمانه د پیغمبر دپاره بېعزتي کړې وه ما د پیغمبر ذکر کو د زما بېعزتي کړې ده دې معافي د الله او د پیغمبر نه وغواړي دا زما په اختیار کې نه ده ویم قسم دې مه کوئ د علماو بېعزتي مه کوئ علماو پسې خبرې زمونږ او ستاسو معاشره ولې برباده ده زمونږ او ستاسو معاشره ولې برباده ده په جومات کې ناست یم نو ټیک ده خو چې د جومات نه وځم زما خوله په بدو باندې کولاویږي زما خوله په عالم پسې کولاویږي زما خوله په یو مسلمان پسې کولاویږي او زما خوله په یو لور او خور پسې کولاویږي د ماما د بیا سوالونه کوم مې دعا مې نه قبلېږي رزق مې تنګ دی زه هم د جومات نه وځي خوله دې بده کولو شي د خولې نه د فضولیات بهیږي او ته بیا وایې چې الله زما دعا نه قبلېږي زه هم دعا به دې څنګه قبوله شي چې تا د الله والو سره د ما رب وفرمیل من آذى لي ولیا فقد آذنته بالحرب چا چې الله والو عالم طالب پسې خبرې وکړې زما د رب د طرف نه اعلان جنګ دی جنګ ته تیار شي او څوک چې د رب جنګ ته تیار شو دې تبو برباد شي الله دې موږ د دې نه وساتي واخر دعوانا یا حبیب سلام علیکا سلام